السلام علیکم ملګرو د اختر نمخ کې عمران خان د پاره یو غټه خوشخبری راغلی ده. عمران خان ټول کیسونه به زر تر زر ختم شي او عمران خان به ډیر زر رها شي. جی دا داوا چا کړی دا په دې تفصیلا خبره کو. خو بل طرف ته د پی ټی آی نه چې کوم سټونه اغشتل شوی په داندلی باندې په 2 نمبرای باندې نو هغه کې پی ټی آی تخپل سټونه دوباره ملاویدل شروع شوی دي. د پی ټی آی د پاره یو ډیر ښه خبر دا هم راغلی دی چې پرون اډیالا جیل کې القادر ټرست کې سماعت شوی دی چې په هغه کې د عمران خان وکیلانو ډیر زبردست دلایل ورکړي دي. عدت نکاح کیس کې هم سماعت شوی دی چې دواړو کیسونو مکمل تفصیل در سره هم په دې ویډیو کې ډیسکس کوم. بل طرف ته ډونلډ ټرمپ چې کوم دی هغه د سعودي عرب بادشاه محمد بن سلمان سره رابطه کړې ده. عمران خان باره کې څه خبرې کړې دي هغه هم تفصیلا شریک کو. بل عمران خان یو نوې سیاسي کمیټي هم جوړه کړې ده چې دې کمیټي به څه کار وي هغه حواله سره هم غټ اپډیټس دي. بل پی ټی آی چې کوم کور کمیټي کور کمانډر هاوس پېښور کې چې د پی ټی آی کوم صوبایي اسمبلی اجلاس شوی دی د هغې حوالې سره د عمران خان رضی عمل هم راغلی دی. دغه اجلاس څه دپاره شو کور کمانډر هاوس کې په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. دا ټول تفصیلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله په عمران خان باندې خبره کوو چې اختر نه مخکې د خان صاحب دپاره څه خوشخبري راغلی ده. جی د عمران خان کیسونه به څنګه ختم شي څنګه به تاسو ته مطلب معلومه ده عمران خان کیسونه به څنګه ختمیږي ځکه اختر له خو دغه لږې ورځې دي نو په دې کې به د عمران خان کیسونه ختم شي که نه. دې حوالې سره چې چا کومه پیشنګوی کړې ده تاسو له دې معلومه چې نجم سیټي د الیکشن نه مخکې یو بیان جاری کړی چې عمران خان ته یعنی کپتان ته به د الیکشن نه مخکې سزاګانې ملاویږي. بیا بالکل هماغه رنګو شو کپتان ته الیکشن نه مخکې مختلف کیسونو کې سزاګانې ملاو شوې چې په هغې باندې د پی ټی آی چې کوم کارکنان وپې هم مایوسه شوي وو چې دا خبره بیا عمران خان عدالت کې هم وکړه چې مطلب زما د سزاګانو پته نجم سیټي ته څنګه پته لګي. نجم سیټي لکه څوک ته چې هغه له پته لګي چې ماله به د الیکشن نه مخکې سزاګانې ملاویږي. دا خبره بیا عمران خان عدالت کې هم کړې وه. خو اوس هماغه نجم سیټي یو ځل بیا انکشافات کړي دي. نجم سیټي ویلي چې پی ټی آی دپاره ډېرې غټې خوشخبریانې راتلونکي ټایم کې را روان دي. مطلب دا دی چې عمران خان ته به ډېره زر رهایي میلو شي. اوس نجم سیټي ته د دې خبرو څنګه پته لګي آیا نجم سیټي طاقتور حلقو سره تعلقات ډېر زبردست دي که څه وجه ده چې نجم سیټي ته د هر څه مخکې نه پته لګي. جي دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. های کورټ کې د عمران خان ټول کیسونه به ختم شي. سایفر کیس عدت نکاح کیس او توشخانه کیس به هم مکمل ختم شي. نو مطلب څنګه نجم سیټي ته د دې خبرو حقیقت مخکې نه پته لګي. مخکې هم نجم سیټ هم دغه خبرې کړې وې چې بیا حقیقت ثابت شوي او اوس نجم سیټ یو ځل بیا دا خبرې کړې دي نو آیا دا به حقیقت ثابت شي که نه دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. د پی ټی آی نه چې کوم سټونه په جعلي منډیټ باندې اخیستلی شوي وو نو اوس هغه سټونه پی ټی آی ته دوباره ملاویدل شروع شوي دي. د پی ټی آی دپاره لاهور های کورټ نه غټ خبر دا راغلی دی چې لاهور های کورټ چیف جسټس شپږ مزید ججز باندې مشتمل یو ټریبونل مقرر کړی دی چې دغه ټریبونل به د پی ټی آی په چې څومره هم الیکشن حواله سره هغه کیسونه جمع کړي دی به دغه کیسونو فیصله کوي. جی تاسو له دې معلومه پی ټی آی په لاهور کې د 50 نه زیات حلقو نتایج چې کوم دیغه په لاهور های کورټ کې چیلنج کړي دي. اوس په مطلب راتلونکي ټایم کې د پی ټی آی د لپاره خبرونه راځي دغه حلقو کې به چې کوم پی ټی آی سره داندلی شوي هغه سټونه به پی ټی آی ته واپس ملاویږي. پی ټی آی ته یو د ایم ان ای او یو د ایم پی ای سیټ دوباره ملو شوی دی. دا سټونه الریډي پی ټی آی ګټلي خو بیا مسلم لیگ نون امیدوارانو په دې باندې دوباره د ګنټیانو درخواست جمع کړی و چې دوباره ګنټۍ کې بیا دغه سټونه مسلم لیگ نون ته ملو شو. خو عدالت فیصله کړې ده او دغه دواړه سټونه ایم ان ای او ایم پی ای پی ټی آی ته واپس ملو شوي دي. جی دا هم یو پازیټیو ساين دی. خبل القادر ټرست کیس او عدت نکاح کیس باندې اډیالا جیل کې سماعت شوی دی. القادر ټرست کیس کې اډیالا جیل کې سماعت شو چې په هغې کې درې ګواهانو خپل بیانونه ریکارډ کړي دي. خو دا سماعت 17 اپریل پورې ملتوي شو. مطلب عمران خان چې کوم دی اختر نه مخکې رهایي ناممکن شوه ځکه القادر ټرست کیس کې د هغه چې کوم نیکسټ سماعت دی هغه د اختر نه پس دی. عدت نکاح کیس باندې سماعت سیشن کورټ کې وشو. د عمران خان وکیل سلمان اکرم راجا جج ته ووی چې اختر را روان دی نو لهذا بشرا بیبي ته په دې کیس کې رهایي ورکړل شي. د دې کیس فیصله دی وکړل شي ځکه بشرا بیبي صرف په دې یو کیس کې گرفتار ده. نو که چېرې د دې کیس فیصله اوس وشوه نن وشوه نو بشرا بیبي ته به مطلب رهایي ملو شي. خو جج هم بیا دا سماعت 9 اپریل پورې ملتوي کړی. مطلب په 10 اپریل باندې دا ایکسپیکټډ ده چې په 10 اپریل باندې پاکستان کې اختر دی. نو اختر نه یو ورځ مخکې
دغه کیس سماعت پر بشرا بیبي هم کیږي چې آیا بشرا بیبي ته اختر د پر رهایی ملاویږي کنه. بل امریکای اخبار نیویارک ټایم دا خبر جاری کړ دی چې ډونلډ ټرمپ د سعودي بادشاه محمد بن سلمان سره رابطه کړې ده. نیویارک ټایم ویلي دی چې دوه ترمنځ ډېر اهم خبرې شوې دي. کومې خبرې شوې دي خو میډیا ته نه دی راغلي، خو نیویارک ټایم مطابق د دوه ترمنځ ډېر اهم غپ شپ لګېدل دي. تاسو ته معلومه دا وخت په د امریکای وزیر اعظم چې کوم دی هغه ډونلډ ټرمپ نه دی. ډونلډ ټرمپ یو ځل نااهل هم شو په امریکا کې، خو دوباره اوس دا غږ چې کوم سپریم کورټ ته هغه اهل قرار کړی دی او داسې لګي چې راتلونکي چې کوم حکومت ته هغه ډونلډ ټرمپ په امریکا کې راشي. او ډونلډ ټرمپ ویلي دی چې چېرې د ما حکومت دا ځل په امریکا کې راغو نو زه به ټول نه پیله د امریکای چې کوم ایجنسیان دي یا د امریکای چې کوم طاقتور خلک دي ای به زمون کوم چې د نورو ملکونو انټرنل ایشوز کې هغه هیڅ قسم تعلق نه لري. انټرنل ایشو هغه هیڅ کله هم نه ډیسکس کوي. نو که چېرې داسې وشوه ډونلډ ټرمپ حکومت راغو او هغه د امریکای د طاقتور خلک منې که چې د نورو ملکونو انټرنل ایشوز کې ګوتې نه وي نو بیا دا د عمران خان دپاره ښه خبر دی. لکه تاسو له معلومه ده چې په دې کې د عمران خان چې څومره هم کیسز دی کې د امریکای هم غټ لاس دی. پی ټی آی او عمران خان یو نوې سیاسي کمیټي جوړه کړې ده. 14 رکنی سیاسي کمیټي جوړه شوې ده. د دې جوړولو مقصد صرف او صرف دا چې دا کمیټي به د سیاسي امور ګوري او نور سیاسي جماعتونو سره به تعلق وغیرہ چې کوم دي هغه باندې خبرې اترې کوي. او راتلونکي چې کوم د پی ټی آی د جلسو شیډول دی یا نور هم اهم سیاسي امور هغه صرف دغه سیاسي کمیټي ډیسکس کوي. د وکیلانو او پکې کار نه. دې سیاسي کمیټۍ کې شیر افضل مروت او نور هم اهم د پی ټی آی رهنما شامل دي. بل کور کمانډر هاوس پېښور کې د پی ټی آی صوبایي اسمبلی صوبایي ممبرانو چې کم اجلاس کړی و نو په هغې د عمران خان رد عمل هم راغلی دی. د پی ټی آی قیادت ویلي دی چې کور کمانډر هاوس کې د پی ټی آی صوبایي ممبرانو اجلاس چې کم شوی دی نو هلته مونږه افطاري هم کړې ده. په سکیورټي خدشات باندې مونږ ته بریفینګ راکړی شوی دی. نور هیڅ قسم اجلاس نه ده شوی، نه د پارټۍ حوالې سره نه د عمران خان حوالې سره هیڅ قسم خبرې نه دي شوي. صرف زموږ د افطاري پروګرام او دغه پروګرام دوران موږ د سکیورټي صورتحال باندې لږ ډېر بریفینګ هم راکړی شوی دی. نو دا د کور کمانډر هاوس پېښور کې چې کوم افطاري شوی په هغې الریډي ما یو ویلوګ تاسو سره شریک کړو. د هغې حوالې سره هم دا نوي اپډیټس راغلي ما تاسو سره شریک کړم. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.